من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. سورة المائدة لس بابا اتبابون مخی ختم شو او دیزانا نهم باب د سورت شروع کیگی. فدی نهم باب کے ترغیب فی تبلیغ تیزی ورگئی، ترغیب ورگئی تبلیغ د مسئلے تا چه مسئلہ ورسوا او دی کی تکلیف رازی مصیبت رازی نو تسلی ورگئی مبلغ لا. نو دیدانا الباب التاسع وفيه الترغیب فی التبلیغ والتسلی للمبلغ. ترغیب فی تبلیغ او تسلی مبلغ تا چه مسئلہ بیانے نو تکلیف برازی خدا برداشت کے او زربان تانگے. یا ایوہ الرسولو اے پیغمبرہ بلغ ما انزل الیک من ربک ورا سوا آغا چرا لگل شوی دی تا طرف دربستانا. اشارہ دیتا جداستا خبرن دا خبر دا اللہ دا تا تراغل دا ستا کار صرف رسول دی. آئی کہ نور کمی زیادے کو لغستا کار ندے. اللہ چی سویلی دی غبوائے وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. کتا دا کارونه گنو تاونه رسو خپل رسالت لرا. سمطلب آغا چی اللہ سر آلیگلی آغا دے انہ رسول آغا دے بیان نکڑا تا دا رسالت ڈیوٹی ادا نکڑا. شیخ القرآن اللہ دے پی رحمتو نولی کی آغا باوی چی وطن ترا لارد شین مولی سیب توائی مولی سیب نن منوی مسئلہ ازدکڑا چی ویسا ویتاڑو مولا نئی لکا زولی مولا نیم زکتا مسئلہ دا توحید ندا بیان کردی او پیغمبر تا اللہ وی وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. یا رب بیانول گران دی ٹول کرے بدشمن شی خلق بدشمنان شی. جواب واللہ یاسمک من الناس. اللہ با بچ گئی تالراد ضرر دخل گناہ. سمطلب کتا ضرر در تنشی رسول کتا شہیدوں کی نو دا ستا دا پارا ضرر ندے دا آغا مقام خائص دے. ان اللہ لا یهدی القوم الکافرین. یقینا اللہ توفیق نور گئی قوم کافرانو تا. ہدایت پا مانا دا توفیق. ان اللہ لا یهدی القوم الکافرین. یقینا اللہ توفیق نور گئی قوم کافرانو تا. زمین جنبت نہ جنبت نہ جنبت گل محمد. نو دانا چیت داوائی او بیا مسئلہ نو بیانی خوزین دزایا. قل یا للکتاب لستم علا شئین. ویا ود کتاب خواندانو نے ایتاسو پہیس دین باندے. حتی تقیم التوراة والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. تراغی پوری جاری گئی تاسو تورات و انجیل
او هغه چې را لېږلې شوي دي تاسو ته طرفه د رب ستاسو نه ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا خامخا ښکارا بکی په ډېرو کې د داینا دا الله کتاب سرکشه او کفر لرا ما انزل الیکم من ربکم دا الله کتاب هغه چې را لېږلی شوي دي تاسو ته طرفه د رب ستاسو نه طغیانا و کفر سرکشه او کفر لرا او مخکې مونږه وضاحت کړو چې قرآن بیان کې د دغه ګڼ راښکاره شي اسه پتا ته ډېر نیک سړی ښکاري ګیره به منګس کړي سترګې به تورې کړي تسبیح به لاس کی مسواک به په جیب کې نه بدرولې یو غز او چې کار باندې به والی او چې مسله بیان کې نو په قرآن بیان کې نو په ورو لګي فلا تاسال القوم الكافرين مغم جنېګا په قوم کافرانو باندې ان الذين امنوا یقینا کسان چې ایمان راوړل دي په خلی باندې والذین هادوا وکسان چې د يهوديان او صابین او نصارا من آمن بالله او شیدا غچانا چې ایمان راړي په الله باندې زړه اسه په خلی ایمان راوړو ځکه امن ان الذين امنوا من آمن بالله تحصیل حاصل راځي نه په خلی ایمان راوړو زړه کې ایمان نو یو توجیه دادا یا په قانون متونو کې ایمان راوړو اوسه په دې امت کې ایمان راوړو وعمل صالحا وعمل وکنیک فلا خوف علیهم نبیرا بدای باندې راتلون کی وخت کې ولا هم يحزنون او نه بدای غمجن شي تیر شي پسې لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل تاکي سره غسوا منګه وعده د بني اسرائيلنا وارسلنا اليهم رسلا او را لګلیو منګه دایته انبیاء کلما جاءهم رسول ورکلا جرا بغدای د پیغمبر آغا کام باندې الله تهوان وسوم چې نو وختل دای زړونو فریقن کذبوا وفریقا یقتلون درو جن کو لوا دیو ډلا درو جن کو لوا دیو ډلا وفریقا یقتلون وجلب دی بل ډلا وجلب دی بل ډلا لرا فریقا مفعول دے د فعل محذوفا او کذبوا فعل فاعل ذکر دے مفعول محذوف دے یعنی کذبوا فریقا والتقد يقتلون فريقا يقتلون فريقا او تکرار لتعبید دے چه ہمیشہ دای دا کارو چه بچا به وس نرسید وی به دې دروغ وای او چې بچا به وس رسید نو هغه به وجلو فريقا كذبوا وفريقا يقتلون بني اسرائيل سهار لا دکان نو کولاو شوی لګا دې ټیم کې دکان لا نو شوی کولاو شوی او 300 انبیاء علیہ السلام وجلیو چې الله به یو راولېګ هغه به شهید کړي الله به بل راولېګ نو هغه به شهید کړي نو بل به راولېګ هغه به شهید کړي فریقا یقتلون دولس انبیاء علیہ السلام وجلیو فریقا کذبوا وفریقا یقتلون درو جن کو لوا دیو ډلا درو جن کو لوا دیو ډلا وجلب دای بل ډل لرا وجلب دای بل ډل لرا هر دور کې ظالمان تیر شوی دي چې باندې بیا هم زړه نه کوګي داغه وجنو وحسبوا الله تكون فتنه اګمان کو دی الله تكون فتنه چې نه بشي دا پټول له حق عذاب دی لرا فامو وسمو نوړاند شو دی د اوریدو د دلیدو د حق نه وسمو او کاڼ شو دی د اوریدو د حق نه ثم تاب الله عليهم بیا مهرباني وکړه الله په دای باندې ثم عمو وسمو نو بیا د لاند او کاڼ شو د حق نه اول عیسی علیہ السلام راغلو لاند شو کاڼ شو دی
نو چې بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغې بیا وړاندې وکړ شو دغه څه په دې دور کې شیخ القرآن باوی شاه اسماعیل او سید احمد شهید راغله د پښتنو کې حق بیان کړو د لاندې شو کانه شو دا خلاف کړو چې اوس حق بیانې کې نو څوړان دا کانه دي کثیر منهم ډیر دینا والله بصیر بما يعملون الله لذن کې په هغه باندې چې دوی کوي لقد كفر الذين تاکي سرا کفر کړه دي کسانو لام په قد داخل قد بصيغه د ماضي معنا قسمیه فائدہ کوي الله وی زما د قسمی کافر دي چې عیسی علی السلام ته الہ وي او دا مور ته الہ وي او دا بوتانو بندګانو ته اړه ویلو او چې په دې دور کې پیر بابا ته الہ وي او لوی ځان ته الہ وي نو مسلمان دي لقد كفر الذين تاکي سر کفر کړه دي هغه کسانو چې وی ان الله والمسيح ابن مريم یقینا حاجت پورا کوونکی هغه مسیح ابن مریم دی الله مسیح ابن مریم دی وقال المسيح اعلان کی ویلو عیسی علیہ السلام یا بنی اسرائیل او دا قول ذکر گئی چې عیسی علیہ السلام ته الہ ویلو کافر دی راځي ویننه مسلمان د کافر وته مو آیا چې هغه نه کانو بندګانو ته الہ وای هغه یو عیسی علیہ السلام او مور ته الہ ویلو او دوی مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں پرستش کریں شوق سے جس کی چاہے وقال المسیح ویلو عیسی علیہ السلام یا بنی اسرائیل او بنی اسرائیل عبد اللہ ربی و ربکم عبادتو کئی دا اللہ چه زما رب دے استاس رب دے انہو من یشرک باللہ شان داد چاہج شرکو کدا اللہ سرا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ نتائی سر حرام کردے اللہ بدباد جنت ومأواہ النار او زائد دور وما للظالمین من انصار او نشتر ظالمان اللہ سو کمدادی شرک ستوی ومن یشرک باللہ چی عیسیٰ علیہ السلام تے الہ ویلیو ناغم مشرک دے لقد کفر الذین تاکی سر کفر کردے گا کسانو قالو چگئی ویلیو ان اللہ ثالث سلاسا اللہ درین الہ دریونا دری آلیہ دی یو اللہ دویم عیسیٰ علیہ السلام درین دا غموریو اللہ تینا یو دیر دریونا وما من الہ الا اللہ الا الہ واحد نیشت دے حاجت سرکون کے مگر حاجت سرکون کے دے یو ذات وَإِن لَّمْ يَنْتَهُ کدی من نشو اما یقولونا داغ خبرنا چدئی وائی لَيَمَسَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ خام خاو برسیگی کسانو تا چه کفر اکڑ دے ددائینا عذاب دردناک افلا یتوبون الاللہ ویستغفرون آیا دی توبہ نو باسی اللہ تا بخنن نگواری دا اللہ نا واللہ غفور الرحیم او اللہ دے بخون کیو محربانا من مسیح ابن مریم الا رسول نو عیسیٰ علیہ السلام زید مریم مگر پیغمبرو قد خلد من قبل الرسول تحقیق سرا تیر شوی دی مخیدن انبیاء و امو صدیقہ او مورد درشتی نیوا نو اغخ پلا بندو مختاجو اللہ تا کانا یاکلان الطعاما دوارا خورن کیو خوراک لرا دایو لوی ردن علی النصارا چیلا آغسو کی چگا خوراک کئی اشارہ دیتا چه خوراک کئی خو دسماتی هم کئی نو الاغی چه خوراک کئی او دسماتی کئی انظر کیفانو بینو لهم الآیات اگورا سرنگی بیانو منگا دیتا دلائل
ثم انظر کې ان يؤفكون بیا وګوره وکم طرف دواړو لشو چې د الله دربار پرې خود الله پرې خود بل چاته په سجده پرې وتل قل اتعبدون من دون الله و پیغمبر تاسو عبادت کوئی بغیر د الله نه ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا دا چا چې واقدار ندي تاسو نه د ضرر او نه د نفع والله هو السميع العليم او الله هم دې اوریدونکو پوها قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق والكتاب خاوندانو لا تغلوا في دينكم زیاده مکوئی بدین ستاسو کے نامناسب سیوتی در منصور کی معنی کئی لا تغلوا لا تبتدعوا في دينكم بدعت مکوئی ولا تتبعوا اهواء قوم او متابدار کی گئی د خیالات دا قوم قد ضلوا من قبلو چه گمراه وغی بخوا واضلوا كثيرا گمراه کړي ډیر وضلوا عن سواء السبيل یو آیات کې درې ځله ضلوا وي ضلوا واضلوا عن سواء السبيل شر قران دی ضلوا واضلوا عن سواء السبيل وقام گمراه اوسم گمراهان دي بیا گمراهان صحیح لارنا صحیح لار ته غلط شه ته گمراه مو آیا قد ضلوا من قبلو دیو اینه گزارا پکار دا قد ضلوا من قبلو چې گمراه بخوا و اضلوا كثيرا رسول سنت کې شر قران لیکلي لا يهتدون ولا يهدون تابعهم اضل المقود وضل القائد الهادي دو تخبل اللار معلومه نه تابعدار تلار کولې شوا اضل المقود وضل القائد الهادي چا پسې چروان دي غم گمراه دي او څوک چې ور پسې روان دي غم گمراه دي ولا تتبعوا اهواء قوم متابعرګي خیالات دا قوم اضلوا من قبل چې گمراه بخوا او اضلوا كثيرا او گمراه کړي دي ډېرو لرا وضلوا عن سواء السبيل او گمراه دي د صحیح لارنا ضلوا واضلوا ضلوا عن سواء السبيل چې هغه پټ کا هغه بیان نه کو او د غیر الله عبادت یو کو په قوم گمراه او اوسم گمراهان دیو راتلون کی وخت به گمراهان دي